نو چې کور ته لاړ شي سلام واچې. زمونږ د ښکلي پیغمبر دا حکم دی چې روان به په ناست سلام اچوي چې څوک ناست دی، او لږ کسان به په ډېر سلام اچوي. او اصل حکم خدا دی چې ماشوم دی په غټ سلام اچوي چې د ده تربیت وشي، خو که هغه خیال نی نو ته به پې سلام اچې. د دواړو جهانو د سردار دا طریقه چې هغه په ماشومانو سلام اچولی، کنې ماشوم خو به ظاهره نه پوهېږي، خو دا به ستا ښودنه شي هغه ته، نو هغه به تعلیم تربیت پې وشي، هغه به زده کړي چې ګوره دا مشر په ما سلام اچوي نو زه به هم سلام اچوم. نو چې ماشومانو ته دا چل وښایې هغوی به په خپله په مشرانو سلام اچوي. نو ته پې شروع کا، کله په ماشومانو کې هوښیار هم وي. یو بزرگ دی مالک ابن دینار دا هغه نوم دی. نو یو ځای له سبق له هغوی طالب و، نو پخوا به درسونو عالمانو پسې به خلک تلل. نو دیو چې یو کلي ته لاړ د سبق په نیت، نو اوس یو ماشوم ناست دی او څه واړه لوبې کوي، خو دا ماشوم د ده په لاره کې نږدې راځي مخکې. نو دې زړه کې وایي چې سلام پې واچم که وانچم. یو ځل وایي سلام پې سلا چې ماشوم دی هسې نه چې کنځل درته وکړي، خفه شان ناست و جړلی. بیا وایي که کنځل کوي که نه کوي زه خو د ښکلي پیغمبر طریقه نه پرېږدم، زه به پې سلام اچوم. دا سلام د عاجزۍ نښه ده چې سړی په لاندې باندې سلام اچي نو تاکې تواضع ده. دا غټ چې ځان ته وایي غټایټ خانی اربابی لیډري منسټري او جنرال منیجري وی سلام پچانا اچي، ځکه ځان ورته لوی ښکاري. نو سلام د تواضع نښه ده. تا ته شریعت وایي سلام اچوه چې تکبر در کې رانه شي. نو زړه کې وایي که دا ماشوم را ته کنځل وکړي نو خیر دی، زه خو د حضور پاک ښکلې طریقه د چا په کنځلو نشم پرېښودی، نو سلام یې پې واچم. نو هغه ورته ښکلي جواب ورکړه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بیا ورته وایي بچي ټول خلک لوبې کوي هلکان او ته لوبې نه کوي. مور والی که پلار والی ولې خفه؟ نو دی ورته وایي وی کاکاجي موږ خدای لوبو نه پیدا کړي اوس چې زه د لوبې کوم. لوبې څه شی دی؟ نو دا عالم وایي چې د ده دا جواب مې واورېد نو حیران شم چې خدایه دی خو ډېره اوچته خبره وکړه. که خلک په دې پوه شو چې موږ څه نه راغلي وو دنیا ته، خو بیا به مسله حل شي. خو د خلکو خدا خیال دی چې ډوډۍ 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 ډوډۍ، موږ ډوډۍ له راغلي او ډوډۍ به خورو. او لیډران هم ورته وایي ډوډۍ ډوډۍ، لکه سپي ته چې سړی وایي ډوډۍ ډوډۍ ډوډۍ. وی ما ورته وی ګله مونږ خدای څه له پیدا کړي؟ نه ما ته وایي وی ښه د انور دا سپومۍ دا کائنات دا ټول انسان له پیدا دي. نو انسان به لوبې کوي، لوب هم څه شی دی؟ دا دومره لوی نظام د لوبې دپاره جوړ دی. خدای وایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ستاسو دا خیال دی چې دا لوبې ټوکې دی او عبث پیدا شوي. نو ما ته وایي مونږ خدای دا ټول کائنات هر څه انسان له پیدا دي، نو انسان به لوبې کوي. لوبه څه شی دی؟ ما مونږ خدای څه له پیدا کړو؟ وی خدای خپلې بندګۍ دی چې خدای وپېژنو، د هغه په قدرتونو کې د هغه په صفتونو کې سوچ وکړو او د هغه لوییم زړه کې راشي. قرآن شریف کې دا دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خدای وایي ما بنیادمان او پیریان خپل بندګۍ او معرفت له پیدا کړي دي چې ما وپېژنې، ما ډوډۍ له نه دي پیدا کړی. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون.
نه مې ډوډۍ له پیدا کړي دي او نه ته دا غواړم چې چاله ډوډۍ ورکړې. ډوډۍ نظام ما سره دی. ځمکې نه دا بوټي څوک زرغونوي او دا باران پې څوک ورای او دا انور او سپومې پې څوک راولي او دا اوړي جمع پې څوک بندوي؟ دا خدای کوي که لیډر کوي که امریکا کوي که روس کوي؟ دا خدای کوي. نو د رزق ټول نظام خدای سره دی. ټیک ته ته به لاس خپو نه کار دی، اسباب دي د دنیا او بیا به رزق خدای درکوي. نو یې مونږ خدای ډوډۍ نه نیو پیدا کړی، نو ډوډۍ وعده خدای پاک هر مخلوق سره کړی ده. وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. داسې شي نشته په ځمکه جاندار چې خدای د هغه د رزق ذمواري نه ده اخیستې. د مارغانو له څوک ورکوي او د ماشه میږو له څوک ورکوي او د کبانو له څوک ورکوي؟ نه کارخانه شته او نه کالج شته نه فکري شته او د شپې ساروګي او ماښام مړي او د مرغانو د جالو د لاندې مو کتل دومره او دسمات یې کړي چې سړی حیران شي. یو ښاپیرک د دې ماښام نیمه ګنټه کې وګرځي دومره بلا وخوري سړی حیران شي. دا نظام والا چا جوړ کړی دی؟ نو چې حیواناتو له چې بې عقله شی دی، کارخانې نه لري، د ځمکو کرونده نه کوي، هغوی له خدای نظام جوړ کړی. نو تعالی مونته دا ډوډۍ د ژوند ذریعه ده، د ژوند مقصد نه دی. ټیک ته ډوډۍ نه بغیر کار نه کېږي، خو ته ډوډۍ له نه پیدا چې روز و شب فکر دی د ډوډۍ نه. دا به سوچ کې چې زه خو نومه او بیا راغلم او څه زمانه پس بنیم، څه نه راغلم، څه مقصد مې وکم خو وځم چا راوست. دا فکر به کې همیشه ډوډۍ به خدای درکړي. وی ما ته وایي مونږ خو خدای خپل بندګۍ نه پیدا کړی. وی د دې هلک په دې سوال جواب ډېر زیات خوشحاله شم. دا د عالم وی او دا د سلام برکت. بیا ورته وایي بچي جاړئ ولې؟ ټول هلکان لوبې ټوکې کوي، خاندي او ته جاړئ.